اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسکی د فرض و بیان شو او د واجباتو او د سنتو او د مستحبات. اس منس کے سو آداب دی، آداب چی دی دا مستحب و تنجدی وی داغی پا کول بانی اللہ پاک مسلمان تا ثواب ورکئی. نو علماء پینزلس آداب خی. چې داغی پا کولو بانی اللہ پاک مسلمان تا ثواب ورکئی. پہلا نمبر چې کله سلام واړی او د مونځ نه فارغ شي نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به درود وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا بل قسم درود چې ورته یادي نو د مونځ نه بعد درود ویل دا د آدابو د مونځ نه دي، په دې ثواب ملاویږي. دویم نمبر آیت الکرسی. مونږ نه چې فارغ شي نو بیا به آیت الکرسی وای. الله لا اله الا هو الحي القيوم تر اخره پور. دریم نمبر به درې دیرش کرته سبحان الله وای. سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا 33 کرت به برابر ای. او خبره دادا چې د دې خلاص د دې ګوتو په دې بندونه وای. ګس لاس نه د خلاص په یو لاس بوي د دې ګوتو په دې بندونو باندې ګس لاس باندې سبحان الله ویل د آداب خلاف دی. صرف په دې یو لاس باندې درې دیرش کرته به سبحان الله وای. او سلورم نمبر درې دیرش کرته به الحمدلله وای. شپږم نمبر آداب درې دیرش کرته به استغفر الله وای. او پنځم نمبر سلور دیرش کرته به الله اکبر وای. درې دیرش کرته سبحان الله، درې دیرش کرته الحمدلله او سلور دیرش کرته الله اکبر او درې دیرش کرته استغفر الله. دا د هر مونځ نه بعد. او پنځم نمبر د دین وروسته به دعا وکړي. مونځ نه چې سلام واړوئ نو دې پنځو خبرو ته خیال ساتئ. اول به درود شریف ووایئ، بیا به درې دیرش کرته سبحان الله ووایئ، بیا به درې دیرش کرته الحمدلله، بیا سلور دیرش کرته الله اکبر او بیا درې دیرش کرته استغفر الله. د هغې نه وروستو به لاس پورته کړي نو دعا به وغواړي. خو دې خبرې ته خیال ساتئ. اکثر زمونږ او ستاسو عادت دا دی چې دعا غواړو نو ابتدا کې لاس په مخ باندې راکاږو. نو په ابتدا کې د دعا په ابتدا کې په مخ باندې لاس راخکل نشته، اخره کې دی
ته چې دعاو کې نو ستا په لاس کې د الله د طرف نه رحمتونه او برکتونه نازل شي. اوس به دغه لاس په مخ راکاږي نو ستا مخ به هم برکتي شي. نو ابتدا د دعا کې نه، په انتها د دعا کې. خو دغه دعا به څه ټیم کې؟ نو ګورئ دې خبرې ته خیال کوئ. دا فرض منځونه دوه قسمه دي. یو داسې فرض منځ دی چې د هغې نه وروستو سنتي، لکه ماسپښین چې فرض منځ مونږ او تاسو وکړو نو بیا را باندې 2 رکعاته سنت می، یا لکه د ماښام چې فرض منځ وکړو نو بیا وروستو سنت می، یا لکه د ماخوستن چې فرض منځ وکړو نو سنت به کوو بیا به ویتر کوو. نو د کم فرض منځ نه وروستو چې سنتي، نو دعا به اله کې چې کله سنت هم وکړي. د دعا ټیم د مونځ نه د فارغ توب دی، چې کله فارغ شي د مونځ نه نو بیا به دعا کې. او فارغیت کله د سنتو په کولو راځي، کله د واجب او کله د فرضو. نو د کم فرض مونځ نه وروستو چې سنتي، نو چې سنت وکړي نو دعا به کې، که واجبو نو چې واجب وکړي نو دعا به کې. او د کم فرض مونځ نه وروستو چې سنت نه وي بیا به یې د فرضو نه پس کې. نو ډېر خلک دې کې دوکه شوي دي. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بهترین دعا هغه ده چې سړی د فرض مونځ نه بعد کوي. نه مونږ وایو بالکل بهترین دعا هغه ده چې سړی د فرض مونځ نه بعد کوي. نو دا کم فرض مونځ یادوي چې د کم نه وروستو سنتي که نه، نو دا فرق پکې نه کوي. نو چې د فرضو نه وروستو سنت هم وي نو دی ناست او دعاګانې کوي او ذکرونه کوي. د الله بنده د کم فرضو نه وروستو چې سنتي، د دغې فرضو نه وروستو به دغه اوراد نه وي، متصل به سنت کې، نو د سنتو نه پس به بیا دغه اوراد وي، درود شریف به وي، آیت الکرسی به وي، الحمدلله سبحان الله والله اکبر و استغفر الله به وي، نو بیا به دعا وکړي. نو دوی فرق نه کوي. خو د فرض مونځ نه وروستو وي دعا الله قبلوي. دویم دا د وروستو لفظ به دې باندې هم سوچ پکار دی. د وروستو دا معنا نه ده چې هغې پسې به متصل کوي. یو سړی د سنتو نه پس دعا وکړي، دا د فرضو نه بعد ده. ګورئ آدم علیه السلام مونږ او تاسو نه مخکې تیر شوی، څوک هم نه وایي چې زمونږ نه وروستو راځي به، او څومره لویه فاصله ده. او قیامت به مونږ او تاسو نه وروستو راځي. حضور فرمایي قیامت به زما نه وروستو راځي. څومره لویه فاصله ده، 1500 کاله خو د دې خبرې مو شو. نو د وروستو دا معنا نه ده چې هغې پسې به متصل کې نو کېږي به، او که لږ د وروستو که نو نه به کېږي. دا حضور د حدیث دا مقصد دی چې فرض منځ وکړي نو بیا به د دنیا کارونه نه کوي، نو بیا به دعا کې. او دا سنت چې دي دا د فرضو نه جدا نه دي، دې ته مکملات د فرض وایي. نو زمونږ اکثر ملګري دې مسله باندې ځان نه پوهیږي. چې فرض منځ وکړي نو بیا کښېني. د الله بنده تپوس خو کوه که نه. زمونږ او ستاسو د مسلک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه د هغه شاګرد امام محمد صاحب تپوس وکړه. امام محمد رحمه الله دا زمونږ او ستاسو د مذهب د امام شاګرد دی. مونږ او تاسو چې د چا په مذهب یو. وایي ما د امام صاحب نه تپوس وکړو چې قربان زه د فرض مونځ نه وروستو دعا غواړم که نه، ذکر ته کینم که نه؟ نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راته وفرمایل شاګرده چې د کم فرض مونځ نه وروستو سنت وي
د کم فرض مون نرستو چې سنتی لکه ماسپخین او ماښام او ماخوستن نو د دې فرض مون نرستو به نه کینې دا مکروه دی او کم فرض مون نرستو چې سنت نه دی لکه سحر او مازیګر نو بیا کینا نو دا زمونږ استاسو د مسلک د امام خبره ده هغه شاګرد کتاب لیکلی مبسوط هغه پیر جل کې په صفحه 33 باندې داسې وایي او بخاری مسلم شریف کې راغلی دی دا د حدیث الوی کتاب دی او مشکات کې راغلی دی زمونږ استاسو مور مبارکه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمایي وای حضور بچ کله د مزن سلام واړو نو بیا بکینا سیدنا و مصلب نه ساریدو دومره اندازه به ساریدو چې سړی وای اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام دا څوک وای دا زمونږ استاد مور مبارکه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وای حضور په مصلی نه ساریدو اوس د سوچ خبره دا ده چې زمونږ استاد مور مبارکه خو کور کې وه او نبی علیہ السلام جمعات کې مونځ کو نو هغې ته څه پته ولګېدله چې حضور به په مصلی نه ایسارېده نو علما وایي پته ورته د دې نه لګېده چې حضور به فرض مونځ وکړه د کم فرض مونځ نه وروستو به چې سنت نو ډایرکټ به کور ته ته او د حضور کور مبارک الله دې مونږ او تاسو بار بار بوزي ورته دا د ریاض الجنت سره دیوال لګېدلی نو د هغې نه ورته پته لګېدله نو د دې وجې نه محدثین وایي حضور به چې کله سلام واړو د هغه فرضو نه وروستو چې کم نه وروستو به سنتو نو حضور به نه ایسارېدو نو رسول الله مبارک هم نه د ایثار شوی او بل حدیث کې راغلی حضور به سحر مونځ نه وروستو ایثارېده او د مازدیګر مونځ نه وروستو به ایثارېده علما وایي هلته عایشه فرمایي نه به ایثارېده دلته به ایثارېده وایي عایشه هغه مونځ یادوي چې کم مونځ نه وروستو سنت وي او دا حضور چې سحر ایثارېده او مازدیګر د دې نه وروستو خو سنت نشته نو دا کم فرض مونځ نه وروستو چې سنتي نو د هغې نه وروستو به دعاګانې نه غواړئ درود شریف او ذکرونه به نه کوئ بلکې متصل به سنتو ته ودرېږئ چې سنت وکئ نو بیا ذکرونه کوئ او دعاګانې کوئ بیا درته اجازت دی او دا د دریو مسلکونو اتفاقی مسله ده د نبی علیه صلات وسلام فتوا هم دغه ده د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فتوا هم دغه ده او د ائمه ثلاثه فتوا هم دغه ده زه د بعضې ملګرو ته حیران یم چې دا مسله یې کوم ځای کې پیدا کړې ده فرض مونځ چې وشي نو دی به په سر لاس کیږي داسې او دعاګانې به وایي او بیا به تسبیحات وایي او ګوتې به شماري دا مسله خو ماړو چېرته لیدلې نه چې دی کوم ځای نه را پیدا کړی ما یو سړي ته وی دا مسله تا کوم ځای کې لیدلې ده چې کم فرض نه وروستو سنت وي او ته دا اوراد وی هغه وی نور الیزا کې راغلی دا ما سره چې کوم کتاب دی دا کتاب یاد دی وی دې کې راغلی یو عالم دی شمس الائمه حلوانی نوم دی هغه وی د فرض او د سنتو په منځ کې که څوک اوراد وای سبحان الله والحمد لله الله اکبر استغفر الله آیت الکرسی نو خیر دی وی هغه ویلی دی نو چې چا دا کتاب کې دا مسله راغستې ده نو د دې کتاب شرح هم هغه کړې ده هغې ته امداد الفتاح وایي دا زما په دې لاس کې پروت دی وایي دې کتاب کې دننه وی دی عالم چې دا مسله کړې ده شمس الائمه حلوانی چې لا بأس بقراءة الاوراد بین الفریضة والسنة باک نشته هغه وایي وی د مسلک هم دا دی چې د فرض او د سنتو په منځ کې دغه اوراد او دعاګانې ویل مکروه دي د وی داسې خبره کړې ده چې خیر دی
منگا او تاسو پختانم که خیالم کرے کل کلم یو سیس پا طبیعت نہیں منگو ازا خیر دے بس اکنو چی تو اسکینو وایو کنو وای پختو محاورم دا زوی پلار تا وی پلار زفلانے کارو کم کنا وی نہیں سارے گے وی نا زبس وی اکنو دا قرنگ شمس الائمہ حلوانی وی اکنو دا اکنو صدا پارا دے چی زما خوخ ندا که دا نوے کڑے نو خبا نو دا دی کتاب دا مصنف وی میں دا اللہ بندہ کتاب مصنف یو سوئی تبل سوئی نو غرض میں دا دے خواہ چی دا کم فرض نرستو سنت وی نو دا اورات با بیا دا سنتو نپسو آئے او کم فرض نرستو چی سنت نہیں نو بیا بے دا فرض نبادو آئے خواہ زمونگا استاسو مسلک دا دے چی مونگا استاسو دا مزد فارغ شنو دعا بغوارو دا اللہ پاکنا مزد چی سڑے فارغ شنو دعا غواری نو فارغی گی کلا چی سحر منزو کنو منگا استاسو کلا فارغی گو چی فرض منزو کن نو سحر کی دا فارغی دل دا فرض پا کولو راجی ماسپخین کی با کلا فارغی گو چی دو رکات سنت مکو مازیگر کی با کلا فارغی گو چی کلا فرضو کو ما خام کی با کلا فارغی گو چی کلا سنتو کو ما خستن کی با کلا فارغی گو چی کلا ویترم ورسارو کو نو دا اسلام او دا دین مسئلہ دادا چی دا منز فارغ شنو دعا کوا که فارغ دل دی دا فرض پا کولو رازی که دا سنتو پا کولو رازی او که دا واجب پا کولو رازی او منگا او تاسو الحمدللہ طول امدا سے کو کسو کوئی صرف فرض نرستو با دعا غوانی که رستو اور پس سنت وی او کنا نو دے پا غلطا دے فرق بکے کسو کوئی صرف سنتو نا پس دعا پا کار دا او دا واجبو نرستوی نکی او دا فرضو نرستوی نکی نو دیم پا غلطا دے صحیح مسلک دا دے چی دا مزد فارغ شنو دعا بکے نو کل کل فارغ دل دا فرضو پا کولو رازی لکا سحر او مازیگر کل دا سنتو پا کولو رازی لکا ماسپخینو او ماخام او کل دا واجبو پا کولو رازی لکا ماخستان نو زمونگا استاسو دا دین او دا اسلام دا مسئلہ دا نو دا پینزا آداب شو درود شریف باوے آیت الکرسی باوے الحمدللہ باوے او سبحان اللہ باوے اللہ اکبر و استغفر اللہ او دعا باوکے نو دا وہ آداب جوڑی گی اتم نمبر آداب دا دے ما تا اس تا مسئلہ کرے وقدر تیاد شی ما تا اس تاوی چی کل سڑے نیت تڑی لاسونه به پورته کوي دا ګوتې به د دې غوږونو د نرمیو سره برابروي نو که لاس ته څادر او د لستوڼي نه رونه باسي نو خیر دی خو راویستل افضل دي ځکه دا عاجزي ده مونځ چې دی کمال عاجزي د خپل رب ته مخکې د مشرانو به لوی لوی چوغې اچولې وې نو هغې لستوڼي به اوږده نو بیا به ترې لاس نه راوته نو کچا با نو رویسته نو امونس که دا و افضل دا دا چه لاس رو باسی سادر نا یا دا غچوغی نا یا دا لستونی نا نا هم نمبر ادب دا دے چه سلام کل گرزه نو دا سلام دا گرزولو پٹیم کی بسطا گوری دی اخبلو گوتا السلام علیکم ورحمت اللہ دیو گوتا بگور لسم نمبر ادب دا دے چو سمر دی وسینو ٹوخے با برداشت کے ٹوخے درزینو آبا بندے منگاو تاسو چیو ملگرے پا دی صف کی ٹوخیو کی نو ٹول شروع شی نو دا سے مکوئی خان امونس کی مٹو خیے گئی بار منگاو تاسو نو ٹوخیے گو خوچے منس کی یو کس ٹوخے شروع کی نو ٹولے اور پسی شروع نو دا مکروہ دی پزور ازان تا ٹوخی راوستل ادب دا دے و فضیلت تا دے اللہ تا ولاڑے حتی الوسط ٹوخے کنٹرول کا غاڑے پاکے متازہ کوا
نو اکثر زمونږ ملګري داسې کوي یار جمعات کې داسې او زمونږ د دې جمعات والا خلک هم داسې کوي تاسو خو خلک یې چې کم نه دي راغلي نو هغې ټوخي کوي نو ټوخي ښه څیز نه دی دا په قصدن ټوخي کول دا مکروه دي 11 نمبر ادب دا دی چې کوشش کوي چې اوسیلې بند کړي اسویلې بندول افضل دي اسویلې درځي نو بندې کړي او کنه بندې دو او خامخا درتلو نو بیا به خپل خوله د اسویلي په ټیم کې په لستوني یا په لاس بندوي لاس بروچت کې داسې په خوله کې یا به لستوني اور باندې کې رسول الله مبارک فرمای چې څومره ستاسو کوشش وي خپل اسویلي بند کړئ ځکه اسویلې د شیطان د طرف نه دی دا تا غافله کوي الله ته ولاړې نو شکل دله بدلی د بیادب خلکو شکل دله جوړه 12 نمبر ادب دا دی چې کله اقامت کوونکی اقامت کوي نو عام مقتدیان بناستی په دې مسلې اکثر خلکو عمل پرې خیده مسله دا ده چې خلک برازي او صف کې بکینی کینی به صف کې او بیا به یو کس پاسی نو اقامت به شروع کی خلق بناسی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ نو چکل وی حی علی الفلاح نو خلق با پاسی امام بم پاسی و مقتدیان بم پاسی دا مستحب دے حدیثو کراغلی دے دا افضل خبر دا نو دا حی علی الفلاح پر ٹیم کے پاسی دل دا افضل دی 13 نمبر ادب دا دے نیت با کل شروع کے چه کل اقامت کون کے ہوئی قد قامت الصلاة نو دا ٹیم کے با شروع 14 نمبر ادب دا دے کم سیس چه تا دا مزن مصروفہ کئی اگر پہلا ختم کا مثال پتا اور زبردست سے سپلے و بوٹان دیا غستے تو زر زر منز کوم سو کے اونا تختائی نو دا سے مکا واولا بوٹان راوالا و سنبالے کا محفوظ دے کے دا چستازڑو اور تا برابری منستا یا دا غرنگی خیرن و جاموں کے فقہاوئی کم و جاموں بانی شداغون خیرنی نو پاگے کی مز مکروح دے ولی تب جامو تا گوری و آخیرو تب گوری زمیداری و پٹھیں و جوار و گوڑ بدر تیادی گی نو مز نبدی اڑائی نو داسی سپیل ختم کا دا دی وجہ فقہا وی یو طرف تا روٹی تیار دا اذا حضر العشاء والعشاء فابدو بالعشاء حضور فرمائے چی یو طرف تا دا ماخستان منز تیار دا جمع ادری گی او بل طرف تا روٹی پرتا دا استاور تزرڑ کی گی نو روٹی اخرى بیا منزک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جماعت کے ناس تو روٹی خوڑا اول تا جمع ادری دا چاورتی سیب جمع والا دا تا روٹی خوری ویتا دا حضور خبر ندا وری دلی اذا حضر العشاء والعشاء فابدو بالعشاء چه دا ما خستان منز حاضر شی او روٹی او ضرور دی ورتکیگی نو روٹی اخرى ولی چه تب یا منز کے نو منز کے با تصور دا روٹی کے نو خدا دا چه روٹی کی تصور دا منزو زمانگا استاسو دا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نم دا منقول دا جماعت کے ناسو دا کوفی پلوی جامع مسجد کے اور روٹی خوڑا او جمع ادرے دا چا ورطبی دا سکے التا جمع ادرے دا تا روٹی خوڑے ویتا دا حضور خبر ندوری دلے چه منظم حاضر شے او روٹی تستاز لڑکی گی نو روٹی پیل اخرى ولی پا منز کے بتصور بیا دا روٹی کی غرض دا چې کم سیس انسان دا انسان توجه آڑی دا منزنا اگا پہلا ختم کا دا دی وجہ نظمون فقہاوی پا دی دیوارون کے مخامق نقشون جوڑول مکروح دی شیشی لگول مکروح دی والاستاب اگا سندری وغا شیشو تا فکر شی اکثر جماعتون ہم لیدلی دی کنا پا دی محراب کے وڑی وڑی شیشی لگول مات دا پنجابیانی لگائی نو دا مکروح دی ستا مخی تا چی دا سی محرابی او دیوالی تا باغی تا گوری نو پوزا با دیو کی اخکاری او سترگی دی بلزے کیو او بدن دی بلزے کی نو ستا ٹول زربم
ستا ذهن بواړی نو داسې سیزونه مکروه دي. غرض دا چې کوم سیز د انسان زړه توجه د الله پاک نه اړی هغه به پهله د مونځ نه ختم کې هغه سیز ختم کو مونځ ته صحیح سالم ودرېږه. دا آداب دي د مونځ. 15 نمبر ادب دا دی چې سجدې ته لاړې په مونځ کې نو وجاړه. الله وایي چې کم بندگان زما دي او ما سره مینه ده دوی چې ما ته په سجده پروزي نو جاړي نو سجده دې ولګوله نو وجاړه او که جړه نه درځي نو ځان د جړه غوندې جوړ کړه. باکو و الا فتباکو حضور فرمای وجاړئ او که جړه نه درځي نو بیا ځان جړغونه کوي. نو سجدې کې جړه کول یا د جړه والا سړی غوندې شکل جوړول دا آداب دی او افضل خبره ده. انتهایی کمال عاجزی بخپل رب تخکاره کې. نو دا 15 آداب د مونځ دي. درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا